مسافر سړي لپاره د روجې پرېښودلو ګنجایش شته او که نه، او داسې بیمار سړی او داسې هغه ښځه چې د دې په نس باندې حمل وي د داسې ښځې دپاره د روجې پرېښولو ګنجایش شته او که نه. اوله خبره خو د مسافر ده. مسافر سړي ته د سفر په حالت کې د روجې پرېښودلو ګنجایش شته، خو دا هلته چې د پشمني په حالت کې دا کس د سفر په حالت کې وي، او که چیرته د پشمني په حالت کې د سحري په وخت کې دا مسافر سړی وسې فی الحال سفر شروع کړی نه وي، خو د ده سوچ د ده اراده داسې وي چې زه ماسپښین یا غرمه یا مازدیګر ټیم زه سفر شروع کوم، نو ده ته پکار ده چې د روژه ونیسي. د دوی لپاره د روژې پرېښولو بیا ګنجایش نشته. نو دا ګنجایش په یو وخت کې ده چې کله سهار د سحري په وخت کې د پشمني په وخت کې د سفر شروع کړی وي، د سفر په حالت کې وي، بیا هلته شریعت ګنجایش ورته پرېښی ده. دویمه خبره، که چیرته سفر د مشقت وال نه وي، نو عکس ته پکار ده چې دای روژه کله هم نه پرېږدي، بلکې روژه ونیسي، ځکه چې د دې ډېر زیات فضایل دي. کوم کس چې د رمضان مبارک یوه روژه پرېږدي، دا که ټوله زندګي روژې ونیسي، نو هغه ثواب چې کوم دته د رمضان مبارک په میاشت کې حاصلېده، ټول عمر که دا سړی روژې ونیسي د یوې روژې ثواب هم دته نه میلاویږي. نو سړي ته پکار ده که چیرته سفر د مشقت ول نه و، روژه دې ونیسي، او که چیرته بیا هم په لاره باندې تکلیف ورته راغی، مشقت ورته پیدا شو، روژه دې ماته کړي، ګناه نشته. او که چیرته داسې و چې سفر د مشقت ول و، نو بیا بهتره خبره ده، ګنجایش ته د شریعت طرفه نه چې هغه د روژه نه نیسي. خو بیا هم دا خبره چې دا په یو وخت کې چې کله د سفر شروع کړی وي، دی د سفر په حالت کې وي، که دی چیرته سهار په کور کې وي سفر نه وي شروع کړی، بیا د ده دپاره روژې نیول دا ضروري او لازمي خبره ده. او داسې هغه کس چې د روژې د وجې نه د هغه د بیمارۍ د زیاتوالي خوف ورته د زیاتوالي یره وي، نو د دپاره هم د روژې پرېښودلو ګنجایش شته. هغه د روژه پرېږدي، او چې کله هم دا سړی صحتیابه شي، بالکل روغ شي، هغه نه باید دغه روژې قضایي وکړي. که یوه روژه وي قضایي دې وکړي، که لس روژې وي هم قضایي دې وکړي. او داسې هغه ښځه چې هغې په نس باندې حمل وي، او که چیرته د روژې د نیولو د وجې نه دغې ښځې ته یا د هغې ښځې بچي ته نقصان رسي د کمزورتیا د وجې نه یا نور ډاکټري اصولو د وجې نه، نو په داسې صورت کې داسې ښځې دپاره هم د روژې پرېښودلو ګنجایش شته چې کله هم دا صحتیابه شي، هغه نه بعد روژې مکملې کړي. او داسې هغه ښځه چې هغه بچي ته شودې ورکوي، او که چیرته دا روژه ونیسي، د روژې په وجه باندې د شودو کې کمی راشي او د هغې د وجې نه بچي ته نقصان وي، نو په داسې صورت کې هم د ښځې دپاره د روژې پرېښودلو ګنجایش شته چې کله هم دا بالکل صحتیابه شي او د دغو هر قسمه مصروفیاتو نه خلاصه شي، هغه نه بعد د روژې قضایي وکړي.